تقي عثماني صاحب پلار هغه دغه په خپلو خطباتو کې لیکلي دي زموږ والد محترم مفتي شفیع رحمه الله دې قبر د نور نه ډک کړي وایي هغه په خپل ژوند باندې وصیت لیکلی و او خپله کمره کې ایښی و وایي که بعضې ټایم به چې ته سیوایي لوښی مونږ پرې به وړه او مونږ به روټۍ به هغه وخوړه نو عشا به ژر دروړه مونږ به تنګېدو چې جوړ ولې دی وایي وبهړو که نه که چې د مدرسې نه کتاب متاب راوغوښته او به یې کتېدو عشا به له زر وړه وایي مونږ چې تاسو وکړه چې جی حضرت دا تاسو ولې دومره سختي کوئ په دې کې لوښي دې وبهړو که نه په دې څه کېږي نه وایي مونږ دی وایي چې ما په خپل ژوند باندې دا څومره ما دا وصیتنامه لیکلې ده چې زما دا اوله کمره ده نو په دې کې چې کوم لوښي دي کوم کټ دی یا څه دي نو دا زما دي او نور مې په خپل ژوند باندې ستاسو د مور کړي دي نو هسې نه چې داسې وشي چې زما د مرګ نه پس دلته کې لوښي پاتې شي زما د مرګ نه پس کتابونه پاتې شي زما د مرګ نه پس نور څیزونه په دې کمره کې پاتې شي او وروسته بیا غوبل جوړ شي چې دا خو د پلار و او موږ له پکې حصه راکړه موږ له دا راکړه نو احتیاط ډېر بهتر دی خبره مې دا کوله چې اختلافات راځي وو داسې خو نشي ویلی چې موږ به اختلافات به نه راځي جنګ او جګړې به نه راځي خو دا اختلافاتو د راتلو نه مخکې به لږ سوچ کوو چې زما د یو خبرې د وجې زما د یو وینا د وجې به زما زامن جنګونه کوي زما ګاونډ کې به جنګ راځي زما به د رور سره خبر راځي زما به د پلار سره راځي زما به د خور سره راځي نو د هغې د راتلو نه مخکې د هغې د بندوز کوو چې زه کوم عمل داسې وم کومه لار اختیار کومه چې زما نه وروستو هسې نه چې زه په ژوند وم بعضې خو په ژوند په غمونو اخته شي خو هسې نه چې سبا نه زه نه یم او زما نه وروستو زما ورثه په یو بل کې جنګ او جګړې وي یا داسې خبرې او داسې کارونه زه وکړمه چې زه به دنیا نه لاړ شم او وروسته به جنجال پرېږدم نو هغه جنجال به بیا پاتېږي نه نو څه ډېر به وشي د جنګ او د جګړو نه څه جوړېږي جنګ او د جګړو نه سوا د پریشانۍ نه هېڅ هم نه جوړېږي عالم کې دا خو ژوند دی اصلي هر سړی په خپل پریشانه دی چاته څه پریشاني پرته ده او چاته د ګرانۍ پریشاني ده او چاته د بچو پریشاني ده او چاته د څه پریشاني ده چاته د څه پریشاني ده کوشش وکړو دا ډېرې پریشانۍ موږ ځان ته پخپله جوړو چې کله په شریعت چلیږو بس دا مې سره د نن یو فیصله وکړو چې کوم کار به کوم نو د شریعت په رڼا کې به کوم او که نه پوهېږم نو تپوس به وکړم چې دا کار ټیک دی که غلط دی نو چې کله د شریعت په رڼا کې ته هر عمل کوې نو بیا به په ژوند کې هم خوشحاله او بیا به د ژوند نه پس چې کوم مرګ دی او قبر دی او حشر دی هلته به هم خوشحاله ولې تا چې هر عمل کړی دی د شریعت په رڼا کې چې دننه کړی دی په هغې کې بیا پښیمانتیا نه وي هغې کې پریشانۍ نه وي په هغې کې به خوشحاله نو الله دې وکړي چې الله تعالی په دې خبرو باندې موږ له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې زموږ په منځ کې اتفاق او اتحاد د هر چا په کورونو کې نصیب کړي او الله تعالی دې د پریشانۍ مصیبتونه څومره چې دي زموږ په مابین کې دې الله دې ختم کړي